زمان جی خالد خانده د تحفظ حقوق مومند لور مومند صدرم دا نن چې دا کوم پروسس او داخله جمع شوی دي نو موږ د انتظامی لدا یو خاص دي تکو او دینه مې غوښتنه ده چې مهرباني وکړئ دا کوم اپریشن چې شروع دی دا فوري دی اورکو کړل شي د کې ماشومان دي زنانه دي پرونم چې کوم د زنانو بیزته شوی وي نو دا زمونږ د قبایل او د پښتو رسم او رواج د دې بالکل هغه نفي شوی او د هغې خلاف دا کار شوی منګه دوی سره مخکې مې سی سیب سره میټینګ کړی چې سی سیب داسې کار وکړي چې دوی کومې پیسې د چا پاتې دي د دغه پټي باندې والا خلکو هغوی ته خپلې پیسې چې کونه یې شو کوي موږ به په خپله باندې در سره لاړ شو هغوی به په خپله خپلې کډې رابار کړي خو هماغه خبره باندې زموږ هغه خبرو ته ونه کتلی شولو دوی ورغلل پرون اپریشن شروع شوی و په دې کې دا کومې زنانه بیزته وشولې کوم کورونه وران کړی شو نو اوس هم موږ د ډي سي صاحب نه او د اے سی صاحب نه او د متعلقه کسانو له دا خواست دوی ته موږ کوو چې مهرباني وکړئ دا کم زنانه کم ماشومان کم دغه چې دي او هغه کم خلکو پیسې پاتې دي هغوی ته د خپلې پیسې ورکړلی شي او باقي هغوی د په عزت طریقه باندې د ډیم لا به موږ به مشران به ورسره ورشي او هغوی به په خبرو په عزت په طریقه باندې انشاءالله دا ورسره موږ واده کوو چې هغوی ته خپلې پیسې میلو شولې موږ به دوی په خپله باندې انشاءالله د غزې نه راپاسي او په خپله باندې به راشي نو دا موږ یو مطالبه ده چې زموږ وزیر اعلی صاحب ته چې مهرباني وکړه تاسو بالکل عموما ډیم چې دا کم خلکو سره کم ظلم شروع دی ځکه چې موږ خو مرجر شوي وو خو موږ ته خو بالکل هغه یو قسم اقلیتو کې هم شمارلی کېږي ځکه چې زموږ دلته کومه ځمکه وه د هغې هغه پیمایش خبرې هم راپاتې وې موږ سره د کوارډینیټر د دې باقاعده موږ سره یو سټامپ لیکلی شوی چې بهی تاسو سره به موږ دا مطالبې منو مخکې موږ دلته درنه کړې وه نو اوس موږ دغه ډي سي صاحب ته ویو چې خپله کومې خبرې دي متعلقه وابډت هم ویو چې دا ډیم زموږ د دې ملک د فایدې دپاره دی مهرباني وکړئ شی موږ هم پرامن شهریان یو او موږ هم دا غواړو چې زموږ د ضلعې ته نن یو پراجیکټ راغلی دی صوبې ته یو پراجیکټ راغلی او دا دې کامیاب کړی شي دا دې په ښه طریقه وشي د دې به انشاءالله د ټول پاکستان ته فایده ورسي